یو کس وایي چې جشن عید میلاد النبی کې مجلس میں جانا کیسا ہے، عید میلاد النبی مجلس کې تلل څنګه دي؟ نو جشن عید میلاد النبی د دې ثبوت د مسلمانانو په دین کې نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا راتلو سره خوشحالي یو مسلمان خوشحالي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ په دین کې شته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول په دین کې شته. د پیغمبر علیه السلام د اخلاق او د اعمال او د اوصاف او تذکرہ دا په دین کې شته دی، لیکن دا په دې طریقه باندې بلفونه او دا فلان کې شه او دا ډنګړې شه او دا شه او دا شه دا رسمونه رواجونه دا نشته دي. یو کس وایي چې زما یو دوست طالب علم دی او دا هغه پلار هغه چې غوسه شي نو خپل بچی ته کافر او سیک لفظ استعمالوي. نو بچی ته کافر او سیک لفظ ویل دې سره بچی کافر کیږي نه، سیک کیږي نه، او دې هم وسر نه کیږي، لیکن دا لفظ خطرناک دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. یو کس وایي چې مونږ ته د سحر مز په جمع کې یو سړی راکوي او د هغه په سر باندې ټوپۍ نی، هغه پسې مز کول څنګه دي؟ دا مز کول مکروه دي. چې کله په سر باندې ټوپۍ نی او تا ته مز درکوي نو مز کول مکروه دي، بل کس قتل پکار دي، هغه پسې مز پکار دي. یو کس تپوس کړه چې نابالغ ماشوم په جماعت کې اذان کولی شي؟ د نابالغ ماشوم اذان کول حضرات علماء وایي چې مکروه دی، یعنی اذان وشو اعادې ته ضرورت نشته، خو مکروه دی، ښه خبره نه ده. یو کس وایي چې موږ دا خبره اورېدلې ده چې یو سړی بل ته پیغور ورکي او هغه پورې وخاندي نو دا سړی به تر هغې پورې نه مري چې تر څو پورې الله تعالی د کې هغه عیب نه پیدا کړي. آیا دا خبره ټیک ده؟ حدیث مبارک کې دا شته چې کوم سړی په بل پورې خاندي د بل په عیب پورې دی ویریږي چې اسینی دی په دې مصیبت کې مبتلا شي، نو بل پورې خندا نه ده پکار، حرام ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. سړی دی په سړو پورې نه خاندي، کېدای شي چې هغه کسان چې چا پورې ته خاندي هغه تا نه بهتري، او ښځې دی په ښځه پورې خندا نه کوي، ټټوبې نه کوي. یو کس وایي چې په حدیث شریف کې دي چې د جمع مز دا یعنی مختصر کول پکار دي. نو زما سوال دا دی چې د مختصر نه مراد څه دی؟ که یو سړی په مز کې په یو رکعت کې 3 آیته وایي نو آیا دا مختصر مز دی؟ په هغې کې شامل دی که نه؟ حدیث مبارک کې دا راځي من ام قوما فلیخفف او کما قال علیه الصلاة والسلام. کله چې سړی خلکو ته جمع ورکي فلیخفف نه دی مز مختصر کوي. د مختصر تشریح علما او محدثین کوي چې دا په اعتبار د قرات سره ده، یعنی قرات دی مختصر کوي، او دا په اعتبار د رکوع د سجدې نه ده چې ته داسې رکوع سجده کې چې ټیټ شوی اعلانې چې بیا دې سر پورته کړی، په ځمکه د تندې لا ایښی نی چې بیا دې تندې پورته کړی، ځکه چې داسې مز د ترک د واجب رالو او د دې مز اعاده واجب ده چې بیا دوباره وکړي. بعضې ځایونو کې امامان دغسې مز کوي. د مختصر نه مراد دا نه دی. مختصر نه مراد دا دی چې د هغې مسنون طریقې باندې ادا شي، او مسنون طریقې باندې دا ده ترمذی کې روایات دي حضرت عمر رضی الله عنه یو قاعده او اصول په لحاظ سره په کاغذ لیکل وکړ، او چې څومره کوم ځای کې گورنرانو د خلیفہ د امیر المؤمنین د طرف نه هغوی ته خطونه واستول چې موس کوئ نو د سهار په موس کې دیواله مفصل وایي، او د ماسپښین د مازیګر او د ماسخوتن په موس کې اوسات مفصل وایي، او د ماښام په موس کې قصار مفصل وایي. نو د دیواله مفصل دا چې کوم دی نو شروع کیږي سورة الحجرات نه شروع کیږي تر سوره بروج پورې. سوره حجرات نه سوره بروج پورې دا څومره سورتونه چې دا دیواله مفصل نه د سحر په موس کې امام ته پکار دي چې دا وایي 3 آیات نه، او بیا د سوره بروج نه وروسته سوره طارق نه شروع شي نو دا بیا تر لم یکن پورې لم یکن الذین کفروا دې پورې دا اوسات مفصل دي. دا د ماسخوتن په موس کې
او د ماسپخین مازیګر په موس کې ویل پکار دی. بعضی وایي چې د ماسپخین موس کې د سحر په شان تیوال ویل پکار. او دریم قصار دی، قصار د لم یکن نه پس اذا زلزلت نه تر اخر پورې سورۃ الناس پورې دا قصار دی، دا د ماخام په موس کې ویل پکار دی. نو د فل یخفف د مختصر مسکول نه مراد دا چې مسنون قرات پکې دا سینا چې پاغه کې وګد کې لکه یو صحابیو هغه به مسکول د ماسختن، نو هغه به د ماسختن په موس کې سوره بقره شروع کا، سوره آل عمران به شروع کو. نو سوره بقره خو تاسو ته پته ده چې څو قران پاک وایي لومبۍ سپاره نه شروع شي الحمد پسې او په درېمه سپاره کې ختمي. نو چې د ماسختن په موس کې دومره وګد قرات کې نو بیا یو کس صحابي غستړ رالو د پټینا او خو وسره ټول ورځ په باغ کې کار کړو. بیا چې ماسختن رالو دومره وګد قرات ولید نو موزه مات کو لاړو ځانته موزه کو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړو وی چې یا رسول الله فلان کې مونږ ته مزرا کوي دومره، نو زور پس نه شمو درې دې جمع کې نشم شریک کړي ځکه چې ستړم. دا الله رسول اگر وغستو صحابي وته ته خلق په فتنه کې مبتلا کی داسې مسکو کوم سړی چې بل ته مزور کوي نو مختصر مزدي کوي. نو دا غینه دا مراد ده چې ځان ته یو سړی ولاړ دی مثلا ته د شپې الله جل شانه ته ودرېږي په نفلو کې، ته پاغه نفلو کې یو سوره بقره نه لسی پاری په یو رکعت کې وایا ویلې شي ټول قران پاک ختم کا په یو رکعت کې ختمول شي لکه چې داستا ځان ته مزدي. لیکن چې بل ته کې نو مختصر نه مراد دا چې مسنون بکې دومره بینوب دی. یو کسوی چې سفارش جایز دی او که حرام دی داغه تفصیل په بیان کې وشو چې کوم سفارش جایز دی کوم ناجایز دی. خو سفارش لکه یو سړی دی هغه غریب دی نه هرې په تیریږي خو هغه چانه سوال نه کوي او په هغه محله کې بل سړی دی مالدار او په هغه باندې زکات فرض دی، ته هغه ته لاړې او هغه ته دی وی چې دا سړی ته خو دا مال ورکې فلان کی ته تقسیمې لري او باسه غوستا په محله کې دا سړی تا ته پته نشته دی او ما ته پته چې په دنه هرې تیریږي بچیم نه هر دی نو دا زکات دې ته ورک. نو دا خاصه سفارش دی. یو سړی قتل نه دی کړي او د قتل په الزام کې بی ګناه حکومت نیولې دی او ستا وس رسیږي ته خلاصول شي ته چې دا سړی بی ګناه دی، بل یو جرم نه دی کړي او ته دا سفارش وکې نو دا سفارش کول نیکی ده. او دا سفارش کول چې مجرم وي او داغه د خلاصولو کوشش کوي چې نورم جرایم کوي دا ګناه ده. بل تاسو کړه دی چې سوره لقمان ته سوره لقمان ولي وایي؟ سوره لقمان ته سوره لقمان ځکه وایي چې پاغه کې د لقمان علیه السلام تذکره هم راغلي ده. خو به هر حال د سورتونو نمونه د توقیفي دي، د الله رسول ته الله پاک ویلي دي بس هغه سورتونه دي او دا به کافر او اعتراض کولو مشرکین او بخندا دی پورې کولا. سوره بقره عنکبوت و نور نمونه نو چې دا نمونه پدې کې خدای شو خدای خپل خوخه. سوره بقره پای کې د بقره تذکره د بقره واته وي موسی علیہ السلام په زمانہ کې قتل شو او بیا الله جل شانه حکم وکړ چې اذبحوا بقره غوا لاله کوي او دا غوا یو ټوکړه پرې کوي په دې مقتول باندې راکاږي نو دا مقتول بجوندې شي هغه خپل قاتل اوخی. به هر حال سورتونو نمونه توقیفی دي او په دې کې د لقمان علیه السلام تذکره ده. نو ځکه یو کس وایي چې د زکات په پیسو باندې تفسیر غشتل جایز دي او کنه. د زکات په پیسو باندې کتاب غشته شي لیکن چې کله د زکات مالک هغه کس وګرځي چې هغه مستحق وي، مثلا طالب دی هغه غنی نه دی هغه ته د پیسو ضرورت دی او طالب ته پیسې ورکې تا هغه طالب په ځان ته کتاب واغشت یا هغه طالب اوس چې کوم دنو دا پیسې په هدیه کې یو مالدار کسته ورکې او هغه په ځان ته کتاب اخلي هر څه چې په اخلي غشته شي. پیغمبر علیه السلام کور تر نن نشو مبارک تپوس یو کوم چې د خوراک سشتا وی چې نه یا رسول الله وی چې دا پان غریبانه خو کټوي خټ کی او د دې نه خو بڑاس کی اورته لاندې ولیږي تاسو ایسه نشتا. نو بیبیانو وته وی چې یا رسول الله دا خو هغه وخه ده چې فلان کیتا پکور کې خادمه او خدمتګاره هغه مسکینه و وی چې دا هغه ته چې هغه صدقه کې ورکړي ده او تاسو خو صدقه نه خورئ نو دا هغه بخي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لها صدقه ولنا هدیه، هغه د پاره صدقه ده او موږ د پاره هدیه ده. نو چې کله ملک بدل شي نو هغه سره شی بدلیږي نو چې هغه د چا ورکول نو صدقه وا
اوس چې هغې لاس ته راغله هغې بل ته ورکوي نو ورکولی شي. یو کس وایي چې کله په سړي باندې غسل د شپې واجب شه نو هغه ساعت غسل کول ضروري دی، او که نه چې پاسي نو بیا دې غسل وکړي. هغه ساعت غسل کول واجب نه دی. یو څو طریقې دي. یو طریقه دا ده چې سړی څنګه جنبي شي جنابت پسې متصل غسل وکړي، بیا هغې نه پس ودي شي، یو 2 رکعاته مو کې ودي شي، ځکه چې غسل یې وکړو نو پاک شو. دویمه طریقه دا ده چې کله د جنابت کې شو نو بیا دې اودس وکړي، استنجا او چاردام چې څنګه مزد پاره کې غسل نشي کوله دا سيزونو که بیا هغې نه پس ودي شه. دا دویمه طریقه ده، او دا دواړه طریقې جایز دي، بهتري دي. دریمه طریقه دا ده چې نه سړی غسل وکړي او نه اودس وکړي او اوده شي، دا هم جایز ده، خو په شرط ده دی چې سحر مونځ ته دی وختي پاسي او بیا غسل وکړي او بیا د سحر مونځ وکړي. او دا څلورمه طریقه ګناه ده، هغه دا ده چې سړی په جنابت کې وي او د مونځ وخت په باندې تیر شو دی پروت دی نه پاسي، سحر مونځ ته نه قضا شو، دا اوس ګناه ده. او بیا د دې نه پس یو بله ده چې هغه ډېر بدترین حالت دی، هغه دا دی چې جنبي سړی جنبي ښځه د غسل اهتمام نه کوي او څو وخته پې دغسې مونځونه تېرېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کور ته فرښتې نه ننوځي د رحمت، د سکینت، د خوشحالۍ، د خیر، د ښېګړې فرښتې هغه کور ته نه ننوځي چې کوم برکتونه او خیراتونه کورونو ته نه باسي. چې کوم کور کې جنبي سړی او جنبي ښځه وي، داسې کس پلید غلید پاتې کېږي، په هغې کې شیطانان او پریان او ګنده مخلوق هغه پکې جالې واچوي، چې کوم کې داسې خلق پاتې کېږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو دا 2 صورتونه رستي ټیک نه دي، او د هغې نه مخکې که سړی اودس هم ونه کړي اوده شو، خو چې سحر مونځ ته بیا دی پاسي او غسل وکړي وختي او جمع کې شریک شي نو دا جایز دي. یو کس وایي چې زما سوال دا دی چې په سجده کې دعا غوښتل څنګه دي؟ توبه ایستل او دعا غوښتل په سجده کې دعا غوښتل جایز دي، خو نفلي مونځ کې، نفل مونځ دی په هغې کې غواړه. فرض مونځ کې تسبیحات وایا، رکوع کې او سجده کې د قرآن پاک تلاوت نشي کولی، او رکوع کې دعاګانې اوږدې مه غواړه، په هغې کې د الله تسبیح بیانو، سبحان ربي العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك، دا پکې وایا چې کوم تسبیحات یې هغه پکې وایا. او سجده کې تسبیحات هم وایا، دعاګانې چې څومره غوښتی شي غواړه، چې نفل مونځ وي اوږده سجده وکړه پکې غواړه. خو هغه دعاګانې چې کومې په عربۍ کې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معصور دي، هغه دعاګانې پکې غواړه. هسې نه چې ته په خپله ژبه کې لګیا شي نو هغه پکې ویل نه دي پکار. به هر حال په سجده کې دعاګانې غوښتی شي په نفل مونځ کې. یو کس تپوس کړی چې الله جل شانه د بندگانو حقوق معاف کوي او که نه، لکه څنګه چې د بني اسرائیلو په واقعه کې راځي چې یو سړي واقعه ده مشهوره چې هغه یو کم 100 کسان قتل کړو، بیا الله جل شانه دی معاف. دا الله جل شانه یو ضابطه ده، قاعده، اصول، او یو د ضابطې نه مافوق بالاتر د خدای چې څه خوښه شي هغه کوي. دا الله جل شانه ضابطه دا ده چې خدای پاک کفر او شرک نه معاف کوي. قرآن کریم کې فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دویم گناه کبیره ده، گناه کبیره خدای معاف کوي په توبه سره. قانون یې دا دی چې گناه کبیره معاف کول غواړي نو توبه به وباسي. خو که الله جل شانه وغواړي د یو کس نه په یو عمل باندې راضي او خوشحال شي او هغه ته بغیر توبې هغه ګناهونه کبیره معاف کړي نو الله پاک قادر دی هغه کولی شي. دریم صغیره ګناه ده. صغیره ګناه باره کې قاعده د خدای دا ده چې په توبه معاف کیږي او بغیر توبې نه په نیک عمل سره معاف کیږي. په نیک عمل سره لکه یو سړی نه بدنظري وشوه یا لاس غیر محرم سره ولګېدو او دی رالو اودس یې وکړو او مونځ یې وکړو نو اودس سره هغه ګناه توی شو او مونځ سره هغه ګناه توی شو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی گناهونه بیایي دا بدی وسره ریږي. نو نیکی کول پکار دی، جمع اهتمام پکار دی، مونځ او اودس کول پکار دی چې کوم واړه ګناهونه چې هغه دې سره تویږي تا ته به پته نه تا نه به ګناه شوي نو چې کله ته نیکي کوې نو دې سره هغه ختمیږي. دغسې د بنده حق الله جل شانو معاف کولی شي. قاعده د خدای دا ده چې څو پورې هغه بنده نه معاف کړي نو تر هغې پورې نه، هغه نه معافي غوښتل پکار دي.
خو که یو سړی داسې ځای کې راګیر شو چې چا سره ظلم زیاتې کړی دی نو هغه قسم نشته دی، د هغې حق د ادا کولو د هغه نه د معافۍ غوښتو هیڅ صورت نشته دی. دی الله جل شانو ته جړه فریاد شروع کړي نو الله په هر څه قادر دی. ما په یو روایت کې لیدلی چې کوم سړی سره ظلم شوی په دنیا کې نو هغه خو وایي چې زه یې نه معاف کوم، په آخرت کې به الله جل شانه داسې یو عجیبه ناشنا هدایا تحفه بر ناراضي ابر رواني چې هغې ته به خلک حیران، هر یو وایي چې دا ما زما لاسو ته راغلی، لکه څنګه چې یو سړی پورته څه شی ولي هر یو سړی ورپسې منډې وایي، نو دې پسې به خلک زیریږي چې دا زما شي او به وایي زما شي، بیا به اعلان وشي چې دا ماڼۍ دا محل یا دا شی به د هغه چای چې د هغه په چا پورې دا حق و هغې سړي حق نه دی ورکړی نو چې دی ورته حق معاف کړي نو دا به د هغې نو هغه وایي چې یا الله ما خپل حق معاف کړی خو ما ته یې راکړه. نو الله جل شانه چې راشي نو هغه خدای دی، هغه هر څه کولی شي، هغه په هر څه باندې قادر دی. کوشش دا پکار دی چې چا سره زیاتې ونه شي. عام ضابطه دا ده چې هغه بندې ول معاف کوي نو الله خدای معاف. یو کس وایي چې کله زنانه مړه شي نو د کفن د لاندې هغې ته شین کمیس اچولی شي، آیا د اسلام په روح سره جایز ده؟ د دې ثبوت نشته. زنانه چې مړه شي نو شین کمیس اچولو هیڅ ثبوت نشته، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سپینې کپړې اچوئ وکفنوا فیها موتاکم، او په دغه سپین لباس کې خپلو مړو ته کفن هم ورکوئ. نو موتا مړو کې دواړه قسمه مړي راځي، زنانم راځي نارینم راځي. نو سپینه کپړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شنې کپړې تذکره نشته. البته که یو ځای کې یو مړی وشو او سپینه کپړه نه وه نو بیا هر رنګ کپړه چې وه په هغې کې بیا ورکولی شي، که شنه وه په شنه کې ورکولی شي، که زیړه وه په زیړه کې ورکولی شي، اوس مجبوري ده. یو کس وایي چې کله په قرضدار باندې قرض وي نو آیا قرض رقم په زکات کې شمیرلی شي که نه؟ که یو سړي باندې قرض وي او د سره نقد پیسې شته او د هغه قرض ورکي نو د سره پیسې نه پاتې کیږي نو په دې سړي باندې زکات فرض نه دی. او که یو سړي باندې قرض وي او د بل نه زکات اغشتی شي که نه، که دا مسله په دې کاغذ کې لیکلي وي نو بیا دغه مطلب دی چې د زکات اغشتی شي، خو په شرط د دې چې دا سړی دا پیسې چې د چا ورپورې قرض دی هغه ته یې ورکوي، که چېرې هغه پیسې هم ځان سره ایساري کړي نه ورکوي او چې د نو بل نه په زکات کې والي هغه هم ځان سره ایساري کړي نو بیا نه. نو چې کله مقروض باندې دومره قرض وي چې د ده سره پیسې په هغه قرض کې ختمیږي نو په ده زکات کېږي.